ګرانو کتونکو په دغه راضینامه کې د الله په کتاب باندې وي موږ د الله په کتاب باندې شل مړي 15 مړي په دې باندې چې کوم دی نو ابخلي کېږي غټې غټې دشمنۍ پې ختمېږي بعضې خلکه د الله کتاب پسې ټوکې کوي وي دا الله کتاب دا نه ښې لخه دی او نه بدې لخه دی او چې چا پسې ټوکې کړي دي نو هغه تباه شوی دی او چې چا په دروغو خوړلي دي هم غرق شوی دی نو دا مې درته صرف د الله د کتاب چې په دې دا زموږ لپاره لارښود دی په هغې مې سره خبرې ترې کولې چې کوم سړی روت او د الله په کتاب یې لاس کېښودو بس د هغې نه پس بیا خبرې مه کوئ د الله دغه قرآن ته یې پرېږدئ چې دی بیا څنګه وایي خو دا یو روغ وشوله دا م یو دا 3 طریقې نو دی کې ډز شي ډز دی دا خبره ډېره خطرناک خط ته رسېدلې وه خو دغه جرګمارو دا چې کوم دی نو خل طرف ته شپه ورځې یې وکړه وروره څه دي نوم دی زما نوید جان نوم دی باغ پورونو اوسېدونکی یم. څه به وایې په دې موقع باندې چې تاسو دا ټینشن ختم شو لومبی خو زه ستاسو شکریه ادا کوم بیا د وهاب بادشاه شکریه ادا کوم اسب دی په زمین لاندې دا جرګې مشرانو دوی پکې ډېره منډه تړلې واله دا روغه موغه یې را جوړه کړه او زه د عوامو شکریه ادا کوم او بل بس دا زمونږ کشران دي بس تو مې راغلو بس په هغې باندې بس په قرآن باندې لاس کېښودی شو بس د هغې نه پس خلکو ته څه میسیج ورکوي چې په وړه وړه خبره جنګ جګړې کوي زه د خلکو له دا میسیج ورکوم چې خدای خاطر وکړي چې داسې تو مې هغه وي چې یا کلي یو مشر ته ووایه یا هغه ته ووایه چې یاره زمونږ داسې یا خپل کور کې کښېنې هغه خلک د هغې نه پس ته ما ته وګوره څه مسله وي یا کلي استاد وي یا کلي نور څه مشر وي هغوی ته ووایه نو دا مسله به ختمه شي کور جوړ شي نو د دې دشمنۍ نه هېڅ هم نه جوړېږي چا دشمني وي نو هغوی ته پته لګي چې یاره څه حالات دي څه نه دي دا پولیس به ګرځي دا هغه به ګرځي پیسو نه به خلاصېږي جایداد نه به خلاصېږي نو زما د عوامو ته دا خواست دی چې خدای خاطر وکړي دا جنګ جګړې د هغه ختمې کړي خپله ورورولي وساتئ خپل خاندان کې او خپل هغه وساتئ امن راولئ ډېره زیاته مننه وروره تا ورور خوب هم دی الله هم خوشحاله که دا زموږ ورور دی او ډېر غریب سړی دی دی چې کم دی نو ما ته وګوره جنګ جګړه والا نه دی او دې دپاره یې دغه وکړو چې یاره ما چا سره هېڅ قسمه دغه نشته او دا د الله د رضا ما بخلي دي او ډېر قلار سړی خپل مزدور کار یې چا سره دغه نه کوي جنګ جګړه یې راته نشته خپل مونځ او دس کوي دلته چې کوم دی ما سره صرف ناست پاست دی دلته چا سره کینی پاسي نه داسې ډېر بخلي دي ټول مې بخلي دي خاص د خدای د رضا لپاره جرګې والا شکریه ادا کړي ډېره د اسب خان زموږ وهاب باچا دا مشران بس فضل بند باچا دې ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له رالو ستاسو چې دونه موږ له په دې غریبۍ کې رالې ډېر مننه او ډېره شکریه ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو د دې رور خبرې واورېدې چې جنګ جګړې دا نقصان دی خو چې ووي چې په دشمنۍ کې ما ګټه کړې ده نو دا ګز او دا میدان راځي منګه دغه ټیم کې انا زد کینه بغض دا الله سره منګه جنګ کوو زورور یو الله د انسان بس یو زورورتیا به سي دا مشران منډې وخي تاسو له چې درشي غوري ستاسو کور روغی دې جرګمارو ته چې کومې خبرې کېږي کومې رټې بټې ورته ویلې کېږي خو وهاب باچا او اسف فضلامین یا د نور ملګري چې کم دي نو زه ول داد ورکوم حوصله ورکوم خراج تحسین ورته پیش کوم چې دا خبرو پروا نه ساتي ګرانو کتونکو یو وار بیا ته راځي د امن جرګې مټې جوړ شي 400 والو چې نه پکې ووټ شته نه نوټ شته نه لالچ ته سیاست خپل کوي راځي چې د خپل سیمې نه دا ګندونه ختم کو دا یو ډېر غټ ګند دی هر سړی وایي چې زما د اوږې نه دا بوج ختم کړه دشمندار سړی چې هغه ډس کړی دی که نه هغې نه پس بیا د هغې نه تپوس وکړه دا دې طریقې نه تپوس وکړه چې ټول په دې باندې خوشحاله دي الله پاک د دې دا ورورولي قایم وساتي او الله دې چې کوم دی نو د داسې قهر نه د داسې دشمنو نه داسې مسلو نه بیا د پاره وساتي او الله دې جرګمانو له ډېر توفیق ورکړي چې آینده دغه شانتې دغه کوي ګرانو کتونکو دغه د امن جرګې کار دی منظور باچا نن څه وایې په دې موقع باندې ډېره د خوشحالۍ موقع دی جي او دا چې د څه کېږي دا ټول د سید کمال شاه باچا د هغه د څادر لاندې کېږي د هغه په مشوره کېږي د هغه په تپوس کېږي دا تاسو څو جرګو کې موږ سره راغلې دا د هغه محنت دی جي دا خلک تاسو څه وکړل موږ دا وکړل چې موږ امن راوستو موږ د خلکو دښمنۍ ختمې کړې د خلکو کورونه هم ټیټ کړل بغیر څه پیسو بغیر څه جانه بغیر څه وټه بغیر څه نوټه دا پکې نشته چې موږ پاټۍ والے یا پاټۍ والے نه دی امنډه تړله مو والو زه دې وخت کې د سید کمال شاه باچا او داغه د کابینې داغه د مرګرو ستاسو د دې فریقانو ټول شکریا ادا کوم او دا خلکو میز ورکوم چې کوشش کوي پر خپل محلو کې
او په گاوند کې او کمیټه جوړ کې داسې مسلې چې راځي دا زر ختموي خلک وی دا څه چلو شو یو ډز شو چلو شو دې ډز نه غټه مسلې جوړ شي زموږ پاشنغر کې زموږ د میا اسیم باچا مسله راغلی ده د یو ډز نه راغلی ده نن ټول پاکستان وځخو ټول وکیلان ټول پارټي یو ځای شو یو ډز د لاسو شو زما ټول درا میسج دی د ټوپک شوق مکوي د غلط محفل ته مزه کوشش کوي سم مرګرو سره کینې په وخت کور ته او غلط خلکو سره مکینې مننه جی افغان صاحب اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم دا منجرګي منګه مټیو منګه وسه خلک ولاړو او دا راځنامه وادي کې منګه منډه ترلی والي او سغه الله په خیر له خدای پاک ورستا او بس خبره ختم شو په قرآن باندې نور روغ ان شاء الله کو دې کلی کې کوي مسلې جوړيږي الله پاک کې یو کوم کومه مسله جوړ شي زه کوسي مخه ته ولاړم خدای پاک ته الله ټول خلکو عزت کوي زموږ عزت کوي او زموږ خپل باندې خبره ختم کی ټول شکریا ادا کوم او خاص غ ډي سپي سي په ورغلی او ډي سپي سي دا خبره پکې لا وکړه زما روم چا وشته ما پیسه بالله او بخو نو د سپي سي هم شکریا ادا کوي سوچو سي هم شکریا ادا کوي پولیسوم زمونږ رونه دي موږ سره هر قسم تعاون کوي ولاړ به وسره نو بس الله یا ټول راځنامې ختم کړي خلکو ته وایي جنگ جګړه خشي نه دي فروج خلاف به مواس او دا ایس فروش دلته کې سنغاله کې ډیر زیات دي د ډیسپیسیپ ته مې ما ټو سپ ته د خیر کې لغو کې دلته کې دا ټول لکانې په ایسو مې سور اواړو سنغاله ټول ډکره ټول خلک ول راځي دا یو ځای د بل ځای کسان نه دلته کې ایس مې خرسي ټول ماشومان په ایسو راوړل دلته سو کم داسې نشته چې تانی ته ورشغه ته ورش داسې دغه راغلي خلک بيخي ایمان کمزور شوی بيخي د خلکو چې خبره سم حق خبره نشي کولی نو دغه زه موږ پولیس ته ډیسپیسیپ ته وایو چې سپ ته وایو د خیر خو کی مخنیوي دی جیو کې دی زه بیسیکلی په دې موقع باندې شکریا ادا کوم د امن جرګې چا سده سید کمال شاه باچا د غوی د ټیم میا وهاب باچا اسف خان شیر دوی د دس والا مسله و پکې دس شوی او پکې کس زخمی او دون لږ وخت کې دوی دا مسله حل کړه او ملګرو ډیر شپه ورځ په ځان یو کړل نو د داسې قسمه جرګې د ملګرو ملاتړ پکار دي په دې علاقه کې پکار دي په دې ضلع کې پکار دي او موږ دعاګو دي ملګرو دپاره چې الله دې نور هم ورته طاقت ورکړي چې د ظلم خلاف هم اواز اوچتوي او د خلکو جمع جرګې کوي او روغې جوړوي ادا کوو خدای دې ټول سره وکړي موږ راغلل او موږ دا کوي شکریا ادا کړو موږ ته بس تاسو په خپل ادارو غوښتل کړو د خدای په قرآن او تاسو په مخ دا ټول موږ بخښلي دي او خدای پاک دې تاسو سره هم وکړي بس مما پکې زوی پټی دا څنګه شو دې سړي پکې ډېر من پرې والے سي او دې بچا پکې ډېر من تاسو پکې والا خدای دې ټول سره خو کیږي الله دې سره خو کیږي اکتون کو دا مخال په 400 تحصیل کې امن جرګه یو قوت ګرځیدلی چې داسي تکړه تکړه مشران چې کم دي د وهاب باچا د کفایت ناظم دا غوي پاستړو سره د امن جرګي مټي جوړ شو بیا د سي دا سلورم راځنامه ده په دې سو میاشتو کې چې دا کوي ان شاء الله دا سلسله به مخ په وړاندې